نام قدرت الله ده. دې نه یوه شپه مخکې چې سبا ته به دی وفات کېده، دې نه مخکې د ما هلته زه کور چې پرېږدولم بیا دوباره یې ټلیفون وکړه چې زه سیري ته درځم. بیا سیرا یې ما سره وکړه، ښه ډېر موږ کور سره ټچ جومات ته، جومات چې ښه ډېر تهجد نفلونه وکړه، الله دې قبول کړي. بیا هغې بعد سیرا یې ما سره وکړه، افتري ته ما خواته راغی، دا یې وه ده سره بل کوک وه. بیا مو افترای وکړ، ډېره مونده ناست وو، سره ګپ مو ولګوم. بیا ده وویله چې زه ته راوته هغه خپل جمعه موږ ورته وویل چې دلته موږ سره یې وکړه. ده ویله چې نه، تقریبا 8:22 باندې موږ نه ووته، تقریبا په 28 باندې به ده دا اکسیډنټ کړی چې الله پاک. موږ ته پته ولګېدله 10 بجې چې ترویې مو وکړلې، بیا موږ ته چا ټلیفون ورکړ چې مفتي صاحب اکسیډنټ کړی ده، چې بیا موږ هسپتال ته ورغلو. بیا وایي چې دا خو وفات شوی ده، الله پاک ته یې مغفرت وکړي. نه هېڅ څه داسې کیسه نشته، دا حادثه وه، نه چا داسې اخیستی. الحمدلله هغه کسان یې نیولي دي، 2 کسان زخمیان دي. یو ډېر لوی سپیډ سره راته، تقریبا هغه ډریور خپله وویله چې ډېر لوی ما سپیډر وایي. نو 1967 د سنې پیدایش او پرایمري سکول چې 2-3 پورې سبق ویلی. بیا چې کومه ده خو د کلي مدرسې چې مولانا میرجان صاحب، مولانا ظاهر شاه صاحب سره سبق ویلی. هغه نه بعد هلته چونکې بیا د دا اورېدل چې موږ په کوړي شي سبق ویلی، یا کوړي او مینه ورسره کوړه خټک ته لاړلی. هغه ورته وویل چې یاره داسې وکته وړو کتابو لپاره لاړ سه پیزو ته. نو راغلی پیزو چې داخله وکړه، 3 درجې وویلې، 4مې درجې چې میاشتې راوله ډایرکټ راولو چې ډډ کلي ته. دلته مولانا نصیب خان صاحب والا دې وبخښي استاد، نو هغه ته چې کومه ده راللو، زه 34 شوم، د 4مه درجه وه، 5مې درجې ته ډایرکټ لاړلی کوړه خټک ته. بیا راغلی چراټ ته، بیا تکمیل او 6مه درجه کمه دوره. بیا دلته کوڼه خونزاده صاحب مشهور هغه محدث و، د هغه نه یې وویله دورې حدیث. بیا د مفتي فرید صاحب دامت برکاتهم او چې کوم د کوړه خټک کبار اساتذه کرام وو، د هغوی نه یې دورې حدیث وویلی. بیا افتاح هلته وکړه مفتي سیف الله کاني صاحب سره. هم و استاز مې هم و مربي مې هم و، د ژوند ټولې طریقې راوښولې، یوه طریقه پاته وه د مرګ ولغه راوښوله. نو ملټي ډایمنشنل همه جهت انسان و. او یقینا ډېر لوی غم دی، ډېر غټ سیاسي نقصان دی. موږ خو د تېرو څه کم 5 کالونه ټولېږو په قومي اسمبلۍ کې، او حقیقت کې چې یو داسې سیاسي ورکر و چې ډېر زیات سیلف میډ سیاسي ورکر و، او ځان له مطلب په خپل مټو، په خپل قوت، په خپل طاقت، په خپل همت او په خپل صلاحیت باندې مطلب د دې تجبیخیلو د خاورو نه راپاڅېدلی و، د پاکستان په سیاست کې ځان یو لوی مقام جوړ کړی. او یقینا د سیاست لپاره او د علاقې لپاره د هغه خدمات دي یو ډېر لوی نقصان دی. زمونږ ټول په دې غم کې د جمعیت سره، جمعیت العلماء اسلام سره او د کلي قوم سره، د ټول قبیلې سره شریک.